ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسندنا وسيدنا وأعلانا وأجلانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل علی عزیزان و محترم سامعین، الحمدللہ دی اللہ پا فضل و دی اللہ رب العالمین پا احسان کول اسرا مونگو تاسولا بیا یو ظلم وکارو کرلا چا اللہ رب العالمین پا دا دمر لویا اجتماع کی مونگ آغا بیا را جمع کرلو. دا یقیناً چی ډیره خوش قسمتی دا دومره لویا اجتماع و آغا اجتماع چی صرف دی قرآن و دی سنت خبر بکی کیگی بغیر د څه لالچنا، بغیر د څه عرضنا، بغیر د دنیاوی غرض پکې نشتا، صرف و صرف مقصد پکې د الله رضا ده او د توحید او د سنت بیان دی. په ملک کې په دنیا کې اجتماعات کیږي، جلسی کیږي، خو پای کې دنیاوی اعراض وی، دنیاوی مقصدونه یې پکې. صرف دا یو اجتماع ده چې دا اجتماع د دې مقصد د نورو اجتماعاتو نه هغه جدا دی. او دغه اجتماع لا د ملک د هر علاقې نه خلق را روان دي، علماء کرام، مشایخ، طلباء کرام، عوام الناس. دا په څه وجه رسی؟ دا هغه وجه ده کوم بنیاد چې شیخ القرآن رحمه الله هغه 1952 تقریبا د دې جماعت او د دې تنظیم بنیاد ایښی و.
د شیخ القرآن رحمه الله د هغه څه سوچونه فکرونه څه ارادې وې هغه ارادې هغه سوچونه چې کوم مقصد دپاره تنظیم جوړ شوی و د کوم مقصد دپاره دا جماعت هغه جوړ کړی و څه مقصدونه څه ارادې هغه د شیخ القرآن رحمه الله په ژوند کې هغه الله پوره کړلی کله چې شیخ القرآن رحمه الله دنیا نه لاړلو نو د شیخ القرآن رحمه الله یو نر و یو تکړه ځوان بچی قائد محترم محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی ورعاه الله رب العالمین د ښکار لا هغه خوښ کړلو د ښکار لا یې منتخب کړلو ودرولو شیخ القرآن رحمه الله هغه باغ وکرلو باغ کرلم ګران دي خو د باغ کرلو نه بعد بیا د باغ ساتنه دا ډېره مشکله ده د الله رب العالمین په مدد سره او د ملګریو په دعاګانو سره او د شیخ سی په محنت باندې الله رب العالمین هغه کار چې کوم دله پاتې شوی و کومه ذمهواري ته پاتې شوی وه هغه الحمدلله هغه ښه په نرس راوکړله او دا حد لا یې راورسوله چې تاسو په خپله وینئ چې د هر ځای نه د هر علاقې نه دا عوام علماء کرام طلبه کرام را روان دي په مینه محبت را روان دي په دې کې حاضرین اخیستل نشته دی که یو سړی په دې راځي چې یارې زه ځمه زه به غیر حاضر وم بیا به شورا والا وایي چې دې پکې ونه نه کوم قسم چې راځي هغه دغه اجتماع مینې محبت مجبوره کړې دی او را روان دی او راځي امام بخاری رحمت الله علیه تقریبا ام ایمن د هغې واقعه ذکر کړې ده چې د جمعې په ورځ به هغې یو سرید کولو روټۍ به یې وړوله صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغو به چې کله د جمعې لمونځ وکړلو نو هغه روټۍ به یې هغې له هغه صحابه کرامو له هغه کېښودله هغو به ډېره په مینه او په شوق باندې خوړله دا صحابه کرام هغه فرمایي چې جمعې په ورځ به چې کله به جمعې ورځ تېره شوله نو موږ به بلې جمعې له په انتظار و دغې روټۍ له دومره خوند وبکې او دومره مزه وبکې او وجه څه وه او وجه دا وه څه داسې روټۍ نه وه چې پاکې غوښه وه هغه به ساده روټۍ وه خو اخلاص وبکې د اخلاص د وجې نه پای کې دومره خوند و چې صحابه کرامو به جمعې له انتظار کولو چې بیا موږ له خوراک میلاو شي همدارنګې دا د اکتوبر میاشت چې ده اکثر اجتماع به دې کې راځي یقینا چې موږ خپله ستاسو هم کیدای شي همداسې شوق وي چې دا میاشت د اکتوبر میاشت راشي موږ خفه مو خوشحاله مو خوشحال په دې و چې اجتماع ده خفه په دې و چې دا تېره شي دا بیا کله راځي یقینا چې موږ کله روان و د دې ځای نه یقینا ډېر زیات خفه و چې دا بیا کله راځي الله رب العالمین بیا په خپل ژوند کې یو ځلې بیا موږ له موقع راکړله دا اجتماع له راتلل دا هغه د شیخ القرآن رحمه الله دا هغه خلوص ته دا د هغه فکر دی دا هغه د زړه درد دی چې الله رب العالمین دا اجتماع دارنګې نور څومره پروګرامونه دي هغه ټول هغه سر له رسوي و روان دي شیخ غلام حبیب رحمه الله هغه فرمایل په یو اجتماع کې دلته بیان کولو ویلو چې دا کومه اجتماع ده و شرقا غربا شمالا جنوبا قداما و خلفا هر طرف لا خلق را روان دي صرف پینډال نه دی د پینډال نه علاوه کومې دا کوڅې دي دا سړکونه دي دا لارې دي دا ټول یې ډکې دي دا جماعتونه ټول ډک دي خیمې ټول یې ډکې دي هغه دا وجه ویله چې دا د دې خبرې دلیل دی چې شیخ القرآن رحمه الله کوم بنیاد یې ښی دی دا بنیاد و دا کار الله له قبول دی ځکه لکه مولانا صاحب اوس یو ساعت مخکې یو آیات ویلو انما یتقبل الله من المتقین الله رب العالمین د متقیانو عمل قبلی نو د شیخ القرآن رحمه الله کوم بنیاد یې ښی دی هغه بنیاد الحمدلله روان دی آکار روان دی نو څه کارونه هغه په خپل ژوند کې کړي وو
سکارونه دا غن آباد شیخ صاحب په ژوند کې هغه وشو د شیخ صاحب په ژوند کې ډیر کارونه وشول خو یو دوه کارونه شیخ صاحب داسې کړي دي چې یقینا د تنظیم د ترقۍ لپاره دا ډیر لوی سبب جوړ شوی دی د ټولو نه اول کار شیخ صاحب چې کړی دی دا اجتماعي انعقاد دی دا 21 اجتماع ده د کوم وخت نه چې دا اجتماع شروع شوی ده یقینا چې تنظیم ترقی کړی ده ځکه مخکې موږ له موقع نه وه موږ به عوام نه شو میلاوولی موږ به چې څوک چا څه خبره وکړله چې داسې مرکز دی داسې کار دی هغو به ویل چې یارې موږ خو مثال یې وښیئ لږې را باندې وګورئ نو موږ به راوستی نه شو اوس دا اجتماع له چې څوک هم راشي عوام راولي خواص راولي ټول هغه متاثره شي و هغه وایي چې یقینا دغه جماعت کار کړی دی ګوره یو حقیقت دی او یو اسې خبرې دي ډیر خلک چغې وایي چې موږ داسې وکړل خو دا صرف خبرې دي حقیقت نه دی کوم کار چې اشاعت التوحید و سنت دغه جماعت وکړلو داسې کار به نه څوک وکړي او نه به یې کړی وي او آینده کې به هم داسې ونه کړي دا حقیقت دی دا د خولې خبرې نه دي او د حقیقت او د اصل او د نقشې هغه پته لګېږي په دیوال باندې د غوا نقشه چې جوړه کړي نو هغه نه شوده کوي نه خرڅېږي نه قیمت وي او که همداسې غوا وي نو هغه شودم کوي پیم کوي دارنګې خرڅېږي هم د هغې څه فایده هم وي دارنګې د دې جماعت چې کوم خدمت دی هغه خدمت یې ښکاره دی په هر میدان کې چې کومه مسله ده هغه اشاعت التوحید و سنت هغه ښه په جهران ښه په زړورتیا باندې بیان کړې ده که هغه رد فرقې باطله و دی ښه په نری کړی دی الحمدلله جماعت کوم حد له رسېدلی دی دا جماعت یو وخت کې داسې و چې د دې ملګري نه وو په دې جماعت کې مدرسې نه وې په دې جماعت کې ملګري کم وو په دې جماعت کې علماء کرام مشایخ کم وو نه وو پکې زموږ سبقونه زموږ د طلبه کرامو داخلي په نورو مدرسو کې وې امتحانونه په نورو مدرسو کې وو دوره حدیث په نورو مدرسو کې وو افتاء په نورو مدرسو کې الحمدلله الله رب العالمین د شیخ القرآن رحمه الله دارنګې د شیخ طیب طاهری حفظه الله د دغو په وجه دارنګې د ملګرو د مهنت په وجه باندې الله رب العالمین موږ له هر څه خپل راکړل مدرسې الله خپلې راکړلې دوره حدیث پارسی کی کیږي الحمدلله که بنین دي که بنات دي دارنګې په دې جماعت کې محققین مفسرین مجتهدین مطلب دا چې ښه محققین او داسې علما داسې مشایخ داسې مناظرین یعنی د جماعت اشاعت توحید و سنت کې د هیڅ شي کمی هغه الحمدلله پاتې شوی نه دی یو کمی پکې و چې د مخ خپل بورډ نه و الله رب العالمین د دغو شیوخو په مهنت باندې الله رب العالمین موږ له خپل بورډ هم راکړل هغه د بورډ چې کومه محتاجي وه الله رب العالمین هغه هم ختمه کړله دا ټول وجه د صدا دا ټول وجه د جماعت ته د اتفاق ته د تنظیم ده نو د تنظیم اهمیت هغه د دې نه پته لګېږي چې دا دومره خلک دلته راجمع کېږي دا نه معلومیږي چې جماعت کار کړی دی دا د تنظیم اهمیت دی که چېرې دا جماعت نه وای په دې کې دا نظم نه وای او په دې کې دا ترتیب نه وای دومره خلک راجمع کول په پیسو هم نه راجمع کېږي دا راجمع شوي دي دا د جماعت په مینه باندې هغه راجمع شوي دي ډیر خلک دا خبره کوي چېرې د جماعت اشاعت توحید و سنت دومره وخت نه دی شوي که ډېر وخت یې شوي خو شپېته کاله یې وشوه دا خو دومره مخکینی تنظیم و جماعت نه دی او تاسو دا وایي اوایي نو یو واقعه غوندې ته وایم څه کتابي خبره مثلا نه صرف د پوهې دپاره چې دغه جماعت افراد صحیح دي ځوانان دي نوي دي دا مخکې هم دا خبره کړې وه شیخ صاحب هم موجود و دوباره یې کو دی ځکه ډېرو کسانو خو نه واورېدلې دا جماعت افراد چې دي نوي دي خو کار یې ډېر مخکینی کار دی وایي چې یو غویی و یو ګډ و او دارنګې یو اوښ و دا اوښ و غویی و ګډ واښه یې پیدا کړل خو واښه لږ و
نو مشوره یې کوله چې د درو اړه خو کار پې نه کېږي داسې چل کوو چې خپل عمرونه ښیو چې د کوم یو عمر زیات وي بس هغه به یو خوري نو ګډ له یې ویلو چې ته خپل عمر وښیه ګډ ورته ویلو چې زما عمر خو بس نوره پته درته نشته خو زه هغه ګډ یم ابراهیم علیه السلام کوم چې حلالولو هغه دومه جوړی زه وم غویي له یې ویلو چې ستا عمر وښیه غویي ورته وویلو چې زما عمر پته خو نشته خو زه هغه غویی یم چې آدم علیه السلام یو یې کوله یو پکې زه وم نو په دې کې دا اوښ چې دي دا واښه وخوړل نو دغو دوو ورته وویلو چې تا خو خپل عمر ونه ښودلو نو اوښ ورته وویلو چې تاسو دومره کوچني کوچني ورکوټي ورکوټي یئ و دومره عمر هم دی نو خدای خبر چې زما به څومره عمر وي نو زه مشر یم مطلب دا چې زموږ دا جماعت صحیح دا چې نوی دی افراد یې نوي دي بنیاد یې نوی دی خو کار یې ډېر مخکینی کار دی د نوح علیه السلام د وخت کار اصل کار دی اصل چې دی محنت ته کوشش ته کوم کار چې دی جماعت کړی دی دا به څوک ونه کړي دا دی زنده‌باد مرده‌باد کار نه دی ډېر جماعتونه زنده‌باد مرده‌باد وایي خو څه وي نه وی چې یو بادشاه او وزیر له یې ویلو چې یارې شپه وه چې دا سورلنډي ولې شور کوي سورلنډي تاسو به پیژنئ د شپې آوازونه کوي نو دا وزیر ورته وویلو چې دا وږي دي وږي خوراک غواړي نو بادشاه ویلو چې سهار به دې لپاره پروګرام کوو د خوراک نو چې څه پروګرام و څه په وس کې وایي وکړل وزیر له یې ورکړل چې دا د سورلنډو له حواله که نو وزیر څه خپل ځان له کېښودل پټ را پټ یې کړل چې کله شپه شوله بیا یې شور کولو ځکه سورلنډي خو شور کوي بیا یې ورته چې وزیر دا سورلنډي شور کوي دا وجه څه ده هغه ورته ویلو چې د دوی بسترې نشته یخني یې کېږي هغه بادشاه ورته چې خوراک بندوبست هم کړی و شور بیا کوي هغه ورته چې یخني یې کېږي صرف په خوراک هم نه کېږي سهار یې د بسترو غم ورته وکړلو بسترې وزیر له حواله شوې نو هغه یې هم بس پټې را پټې کړلې بیا به درېیمه شپه بیا شور کولو بادشاه ویلو چې څنګه چل دی خوراک هم میلاو شولو ته بسترې هم میلاو شو اوس هم شور کوي اوس دا وزیر ځان خلاصولو چې څه به ورته وایي 2 ورځې خو مې د ځان بچ کړلو بهر ووتو چې دننه راغللو خندل یې بادشاه ورته ویلو ولې خاندې هغه ورته ویلو چې ځکه خاندم چې دا سورلنډي وایي چې بادشاه زنده‌باد نو بادشاه له چې دا خبره وکړه بادشاه ډېر خوشحاله شو حالان کې بسترې ورسه د والي وو چې سورلنډي وایي چې بادشاه صاحب زنده‌باد نو دا نور جماعتونه زنده‌باد مرده‌باد کې ټوله زندگی تیره کړله او که کار ته غواړي چې سم کړي دي ښودلی نشي والحمدلله د اشاعت نه که تپوس وکړي چې تا څه کړي دي هر څه هم درته ښودلی شي الله رب العالمین دې موږ له په دې جماعت کې استقامت نصیب کړي او دا جماعت بهترین جماعت دی دا په اخلاص باندې د بنیاد خو شوی دی او چې څوک هم د دې جماعت سره تعلق ساتي د دې اصولو پابندي کوي ان شاء الله غلبه الله رب العالمین اغلبی د دین خدمت موقع ملاویږي تاسو قتل چې په دې جماعت کې څوک کار یې کولو پته یې لګېدله خو چې کله د دې جماعت نه وتي دي کار کوي خو پته یې نه لګي اجتماعي طور چې کوم کار کیږي انفرادي داسې کار نه کیږي ید الله علی الجماعه د الله مدد د جماعت سره وي الله رب العالمین دې مال او تاسو ټولو لا په دې جماعت کې استقامت نصیب کړي او ان شاء الله زموږ د خپل مشر سره د عهد دی چې تخپل ژوند پورې به ان شاء الله په دې جماعت کې کار به کو چې څه قسم خدمت وي جایز هغه به کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب اوس به ان شاء الله دا ضلع کیسرا پنجاب نا راغله مهمان مولانا عبدالستار عابد صاحب کو میں مختصر دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے جو مجھ پر آئے آپ کے سامنے اپنے موضوع کے مطابق بیان فرمائیں الحمد لمن له الحمد والمدح والشكر بالحق
الذي أنزل ونزل على عبده القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل الله وبحمد الله، اللہ رب العزت کا صد بار شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اس پروقار اجتماع میں حاضری لگوانے کا موقع نصیب کیا۔ ہمارے شیخ محترم شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد طیب طہری دامت فیضهم العالیہ، ان کا اخلاص اور ان کے دوستوں کا اخلاص اور پوری جماعت کا اخلاص کہ ہر سال ہمارا یہ اجتماع پچھلے سال سے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹائم مختصر ہے، آپ سب حضرات کو جن کو اردو سمجھ آ رہی ہے وہ اونچا کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ بھی سمجھیں گے اور میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا ایک یہ بہت بڑا مرکز ہے، اس مرکز کو ہم اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے اولاد جب در بدر ہوتی ہے تو ماں کے دروازے پر آتی ہے تو ماں اپنی اولاد کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی جب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم اس مرکز کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور یہاں آ کے قرآن سیکھ کے دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا ہم یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا ہم یقین رکھتے ہیں۔ ٹائم مختصر ہے، ہماری جماعت جس انداز سے تبلیغ کر رہی ہے، جس انداز سے مسئلہ بیان کر رہی ہے، یہ وہی انبیاء کا انداز ہے جن انبیاء نے سب کچھ برداشت کیا مگر سادہ الفاظ کے اندر رب کی توحید پہ سودا نہیں کیا۔ اتنے سادہ الفاظ، اتنا عام اور فہم انداز کہ ہر سلیم الفطرت انسان جب کسی نبی کی تقریر کو سنتا ہے، جب کسی نبی کی تبلیغ کا انداز دیکھتا ہے تو وہ توحید کا اقرار کیے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہٹ درم جو ہے، جو ضدی جو ہے، اس پہ نہ نبی کی بات اثر کرتی ہے چونکہ اس کا دل شرک کی وجہ سے کالا ہو چکا ہوتا ہے، مہر لگ چکی ہوتی ہے، ورنہ جس انداز سے نبی سمجھاتے ہیں ہر سلیم الفطرت انسان اس انداز کو سن کے ایمان بھی لے آتا ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے۔ بہت سارے نبیوں کا انداز ہے قرآن مقدس کے اندر، لیکن میں آپ کو ایک نبی کا انداز سناتا ہوں۔ اس نبی کی قوم ستاروں کو پوجتی ہے،
اس نبی کی قوم چاند کو پوجتی ہے، اس نبی کی قوم بتوں کو پوجتی ہے، پھر اس نبی نے آ کے مسئلہ کیسا سمجھایا؟ جاگ رہے ہو سارے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات کو نکلے ہیں، ستارہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو بڑے خوبصورت انداز سے، عجیب انداز سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا او میری قوم والوں، ھذا ربی، اس ستارے کو تمہارے خیال کے مطابق میں اپنا رب تسلیم کر لوں، اپنا مالک تسلیم کر لوں، اپنا خالق تسلیم کر لوں، تمہارے خیال کے مطابق جب رات گزر گئی تو ستارہ بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں لا احب الآفلین، میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ جو اپنے آپ کا وجود برقرار نہ رکھ سکے وہ الہ کیسے بن سکتا ہے؟ دوسری رات آئی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے چاند چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور قرآن اللہ کا فرماتا ہے، بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب چاند کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں ھذا ربی، تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا پالن ہار ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا داتا ہے۔ جب چاند بھی چلا جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، کون ہدایت نہ دیتا؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اونچا بولو، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نہ کسی نبی کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ چھوٹے کے ہاتھ میں، نہ بڑے کے ہاتھ میں۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا میں بھی گمراہ قوم میں کھڑا ہوتا، پر یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ نے میں ابراہیم کو توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ جس کو مسئلہ توحید سمجھ آ جائے، جو رب کے سامنے سجدہ کرے، رکوع کرے، اللہ سے مانگے، خدا سے مانگنے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ روزوں پر، نہ قبوں پر، نہ قبروں کے میناروں پر۔ سوال اس کو نہیں ہوتا کبھی کثرت میں قلت کا، وہ قلت میں بھی جا دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر۔ ایک ابراہیم ہے، پوری قوم ہے، پھر دوسرا دن آتا ہے، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا سورج کو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، لہذا میں اس کو اپنا رب مان لوں، لہذا میں یہ اقرار کر لوں کہ خالق یہی ہے، مالک یہی ہے، مولا یہی ہے، ملجا یہی ہے۔ لیکن جب سورج بھی غائب ہو گیا، شام آ گئی، سورج غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قوم انی بری
مما تشرکون، اللہ کے ساتھ جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ابراہیم تمہارے اس شرک کے لا تعلق ہوں، میں اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق، جو چاند کا خالق ہے، جو سورج کا خالق ہے، جو ستاروں کا خالق ہے، جو آسمان کا خالق ہے، جو زمین کا خالق ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، الہ بھی وہی بن سکتا ہے، الہ بھی وہی بن سکتا ہے۔ کتنا سادہ انداز ہے، سمجھنے والا اس مسئلے کو غور سے سمجھے تو انبیاء نے بڑے سادہ انداز کے اندر سمجھایا، حتیٰ کہ پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو دعائی دی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو منذر بنا کے بھیجا ہے، لہذا میرے پاک پیغمبر اعلان کریں، تبلیغ کریں۔ اللہ کس کی تبلیغ کروں؟ اللہ نے فرمایا تبلیغ کرنی ہے تو قرآن کی کرنی ہے، قرآن کھول کے ان لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چٹ آ گئی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے امیر محترم کی عمر دراز فرمائے، اللہ اس مرکز کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ ہمارے اس اجتماع کو ہر سال نئے جوبن کے ساتھ، نئی ترقی کے ساتھ اللہ ہماری جماعت کو عروج بخشے۔ وما علینا الا یہ دعوت القوم دارالعلوم مکیہ محترم مدیر حضرت مولانا محمد قادر سے شنکے اور ظاہرہ کی مختصر خطابی مولانا محمد قادر سے۔ الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کے فضل، احسان اور انعام سے آج قائد محترم کی محنت اور فکر اور سوچ سے آج جو عظیم اجتماع کا پہلا دن ہے، یقیناً یہ ان حضرات کی مسلسل محنت اور قربانیوں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم اور دائم رکھے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ وہ سلسلے ہیں جو اس دور میں قرآن کریم کی اشاعت کا بہترین ایک سلسلہ ہے۔ اس لیے قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس دور میں، جس علاقے میں، جس شخص نے اس قرآن مقدس سے تعلق قائم کیا، یقیناً اس قرآن مقدس کی وجہ سے اس کے درجات اتنے بلند ہوئے کہ اس کی وہاں تک سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میرے دوستو، وقت انتہائی مختصر لوں گا۔ اس اجتماع میں آنا ہی ہماری خواہش ہوتی ہے۔ رب کائنات نے اس انسانیت کی رہنمائی اور خیرخواہی کے لیے جو عظیم کتاب بھیجی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رب تعالی نے ایک عظیم نعمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات۔ هو الذي، اللہ ذات ہے، ينزل على عبده، جس نے اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی آیات، دلائل واضح ظاہر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کس مقصد کے لیے نازل فرمایا گیا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے کہ انسانیت سراسر اندھیروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں اندھیرے ہیں۔ انسانیت کفر کے اندھیرے میں تھی۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ انسانیت کو اس کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئے، انسانیت کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید والی روشنی کی طرف لے کے آئے، انسانیت کو رسم و رواج کے اندھیروں سے نکال کر سنت والی روشنی پر لے کر آئے۔ قرآن مقدس کا سب سے بنیادی مقصد یہی، اور اللہ نے اس قرآن مقدس کو ہمارے لیے صراط مستقیم کا سبب بنایا، اس لیے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے میں صحیح راستہ پر چلوں۔ ہر مذہب والے یہی کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور پھر مذہب اسلام کو ماننے والوں میں سے جو فرقہ ہے، ہر فرقہ نظریہ یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، لیکن صحیح راستہ اللہ نے واضح فرما دیا۔ اللہ نے واضح فرما دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا، بے شک یہ قرآن والا راستہ، یہ شریعت پر چلنے والا راستہ، صراطی مستقیماً، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت والا راستہ صراط مستقیم یہی ہے۔ جب صراط مستقیم یہی ہے تو فاتبعوہ،
اللہ نے فرمایا اس کی اتباع کرو، اس پر چلنا شروع کر دو۔ جب صحیح راستے پر چلو گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، جدا جدا راستے پر مت چلنا، اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، اپنے اپنے جذبات پر نہیں چلنا، اپنی اپنی تعیین کردہ راستوں پر نہیں چلنا، بلکہ فاتبعوہ، اس ایک راستے کی تابعداری اور اتباع کرنی ہے۔ اور اگر اس کے سوا کہیں اور کسی راستے پر چلنا شروع کیا تو فتفرق بکم عن سبیلہ، پھر راستے سے جدا ہو جاؤ گے، تہس نہس ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور میں اس عظیم کتاب سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس توفیق پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اس قرآن مقدس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے درس قرآن کے جتنے سلسلے حضرت قائد محترم کے ذریعے اللہ نے شروع فرمائے، یقیناً اس کے سوا کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ کوئی مل سکے گی۔ جب اللہ نے ہمیں ماحول بھی عطا فرما دیا، ایسے موحد حضرات بھی عطا فرما دیے، طریقہ کار بھی عطا فرما دیا، ایسی مجالس اور ایسے اجتماعات جیسے عظیم نعمتیں بھی عطا فرمائی اور عظیم مراکز بھی عطا فرما دیے، تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ کا شکر؟ اللہ کا شکر سب سے بڑا یہی ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن کریم عملی طور پہ نافذ ہو، اپنے ارد گرد ماحول کو اس قرآنی طریقے کے موافق نافذ کرنا، اپنی اولاد کو قرآن مقدس سے وابستہ رکھنا۔ یہ پرفتن دور ہے، ان فتنوں کے دور میں عقیدے کی بقا، تحفظ اور حفاظت کی ذمہ داری یہ صرف اور صرف اس قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ آج اگر اس قرآن کریم سے تعلق ٹوٹ جائے، نہ عقیدہ باقی رہ سکتا ہے، نہ عمل باقی رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں انسانیت بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لے جن مذاہب میں یہ قرآن جیسی نعمت نہیں ہے، ان میں انسانیت بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں دنیا کے جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کے تو بڑے اچھے اچھے طریقے ہیں، تو وہ طریقے ہم مسلمانوں سے چوری شدہ ہیں۔ آج بھی اگر ہم مسلمان اپنے حقیقی مشن پہ واپس آئیں، حقیقی چاہت پہ واپس آ جائیں، جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی تھی اس پہ واپس آ جائیں، تو انشاءاللہ الرحمن یہ ہماری ترقی، عزت کا سبب بنے گا اور ہماری نسل بھی اس اسلام پہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مقدس کو سمجھنے، اسے عام کرنے، اس کی خاطر قربانیاں دینے اور پھر اسے نافذ کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے ان کے لیے خصوصی طور پہ میں بھی دعا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ جہاں جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے آواز پہنچتی ہے، تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کی حفاظت ہر قسم کے شرور سے بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دا پنڈال سخت یو سوزکی دی 3761 نمبر دی، بیزای والار دی انتظامیہ والے میں چلتا بیزای لوری کی دچا گاڑی چاہے لڑشے واغدن لوری کی شروع سوزکی دی